دا یو ملګري تپوس کړی دی هلکان چې کله کریم لګوي دا جایز دي او که ناجایز دي؟ الجواب، هلکان چې کریم لګوي نو دوی دوه حیثیته دي. یو خو بعضې کریمز داسې دي چې هغه په دې مخونو باندې کمې دانې راشي یا غیر ضروري ویښته دي د هغې د ختمولو دپاره، یا داسې ده چې هغه څه قوتي متي په دې مخ کې شوي دي، بد ښکاري، بدرنګه ښکاري، یا دا ده چې بعضې دانو مانو د ښه کېدو دپاره څه کریم دي، نو د هغې استعمال خو بلکل جایز دی، هغه علاج دی، تداوي ده. خو پاتې شو دا خبره چې دا د میک اپ دپاره او د ځان د جوړولو دپاره نو دا یو غیر ضروري عمل دی، غیر فطري عمل دی. وجه دا چې حدیث کې راغلی دی چې د ښځو د سړو خوشبويي او د هغوی ډول سینګار بدل دی. وایي د ښځو چې کم خوشبويي ده د هغې به لون وي او ریح به نه وي، یعنې رنګ د هغوی دی بوی والا خوشبويي به نه لګوي. سرې جامې اغوندي، یو شنې اغوندي، یو میک اپ کي، د هغوی دپاره اجازت دی. د سړو خوشبويي دا چې رنګ به نه وي او بوی به وي. په دې وجه باندې سړی چې کم میک اپونه کوي دا ناجایز کار دی، غیر فطري کار دی. نن سبا خو سړو داسې لوبې شروع کړي دي، لاسونو ته به بنګړي اچولي، بنګړي د جنکو په شانې به ښکاري، مفلرې به د جنکو په شانې راچولي، جامې د جنکو په شانې جوړې کړي، ګوتمې به ډېرې زیاتې لاسونو ته اچولي. یو ګوتما د چاندي هغه سنت طریقه ده، سړی لګوي هغې د صرف او صرف داسې سنت لازمي نه ده، موقت سنت نه دي، خو د هغې استعمال صرف قدر جایز دی. د دې نه علاوه ډېرې ګوتمې استعمالول او د جنکو په شانې کپړې جوړول او دغه شان بنګلي لاسته اچولو او د جنکو په شانې میک اپ یې کول او ځان د جنکو په شان جوړول، په دې کې صفا حدیث راغلی. رسول الله مبارک فرمایي لعن الله المشبهات بالرجال والمشبهین بالنساء. په هغې ښځو د الله لعنت ته چې ځان د سړو په شانې جوړوي، او په هغې سړو د الله لعنت ته چې ځان د ښځو په شانتې جوړوي، او دا بنګړي منګړي لاسته اچول او دا مختلف څیزونه اچول دا ناجایز دي، دې نه ځان ساتل غواړي.